اللهم اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. پرونی حدیث کی لگا خبر پاتے ہو 1481 نمبر حدیث شریف دے 1679 نمبر. وعن عائشة رضی اللہ تعالی عنہا قالت ام المومنین سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا فرمائی اللہ پاک دې ته راضي شي، الله پاک دې د خپل ځان نه راضي کړي، الله پاک دې زما ستا او د ټول امت د طرف نه بهترینې بدلې ورکړي. قدم رسول الله صلی الله تعالی علیه وسلم من سفر، پیغمبر علیہ السلام سفر نه واپس تشریف راوړو، سفر نه واپس تشریف راوړو. وقد سطرت صحوة لي بقرام فيه تماثيل، ما د کور ډیوډه کوڅه کې یو پرده را ځوړنده کړې وه، هغې کې تصویرانو. نو فلما رآه رسول الله صلی الله تعالی علیه وسلم، نبی علیہ السلام چې دغه پرده وکته په هغې کې دا تصویرانو کته، تلون وجهه، مخ مبارک رنګ سور شو، د غصې نه سور شو. او دا غصه د الله دپاره وه، د الله په نافرمانۍ باندې دا غصه چې که نه دا د الله دپاره وي. زمونږ او ستاسو خو د غصې پته نه لګي که نه چې دا د نفس دپاره ده که د خاندان دپاره ده او که د الله دپاره ده. حضرت علی رضی الله عنه چې هغه کافر را سملولی او چې هغه پې توکاڼې وتوکلي، نو بیا یې څه چلو پرېښو. هغه ته تپوس وکړو دا ولې ده خو تا تیار بس راچولی وم، یاره مخکې مې د الله دپاره وجلې، اوس ورکې زما د خپل ذات بدلم ملګرې شوه، شامله شوه، نو پرې مې نو مسلمان شو. هغه د په توره باندې جهنمي نه شو بلکې ښایسته اخلاقو سره هغه مسلمان شو. نو دا فرق چې مونږ او تاسو وپېژنو چې دې وخت کې زما دا غصه الله پاک دپاره ده، دا خفګان که دا ځان دپاره دی. د جناب نبی کریم صلی الله علیه وسلم د چهرې مخ مبارک رنګ متغیر شو، سور شو. مونږ ویلو که نه بل روایت کې راځي صحابي فرمایي چې نبی علیه السلام به کله غصه شو دا مخ به یې داسې تک سور شو لکه د انار دانې چې پې نه چوڼ کړي وي، او دا د الله دپاره دا غصه وه. او اندازه وشوه که نه چې په تصویرانو باندې نبی علیه السلام ډېر سخت غصه شوی دی. نن بدقسمتۍ سره عام شوي دي تصویران نن بدقسمتۍ سره عام شوي دي. کبیره ګناه ده، کبیره ګناه. که د پیر صاحب تصویر دی، که د مجاهد صاحب تصویر دی، که د عالم صاحب او د مفتی صاحب تصویر دی، بې ضرورته شناختی کارت پاسپورټ وغیره نه علاوه نه دي. او که د عام مسلمان تصویر دی ناروا دي، په څلور مذهبه حرام. خو کېږي نو دا چې مونږ وایو چې یاره چې مونږ خو یې کوو نو، او کېږي نو فلانې عالم هم کوي، ملا هم کوي، پیر صاحب هم کوي، تبلیغي صاحب هم کوي، مجاهد صاحب هم کوي، نو دې سره ګناه جایز کېږي نه، ګناه نه ثواب نه جوړېږي په عام کېدو سره. مطلب دا داسې عامه وبا ده، عامه وبا الله دې مونږ بچ کړي خپل فضل سره. عامه وبا ده چې نه تې جومات بچ دی، نه تې مرکز بچ دی، نه تې خانقاه بچ ده، نه تې هدیره بچ ده، نه تې نه بیت الله شریف بچ دی، که بچ دي تې نه او د مړو جنازو له بخلي، نو عام شوی دی دا شی. خو یاد ساتئ ګورئ د دې نه ثواب نه دی جوړ شوی، دا مکه شانتې عذاب دی، ګناه ده. او نبی علیه السلام څه وفرمایل ته اوس غوږ ونیسه، دا خو د مخ مبارک د رنګ مبارک قصه وه چې غصه شو. وقال وی فرمایل یا عائشة، ای عائشې رضی الله عنها، اشد الناس عذابا عند الله یوم القیامة، په خلکو کې به د ټولو نه سخت عذاب، شدید عذاب د الله په نیز د قیامت په ورځ الذین هغه کسانو ته کېږي یضاهون بخلق الله چې هغوی د الله پیدا کړلی شویو څیزونو کې، یعنې د خدای په مخلوقاتو کې د الله نقل کوي. دا مخلوق چا پیدا کړی دی، دا صورتونه چا ورکړي دي، دا شکل او صورت. الله پاک قرآن شریف کې فرمایي وي مونږ تاسو د میندو په رحمونو کې په ګېډو کې پیدا کوي، یعنې جوړم کوي، د نیش نمشته کوي. ثم صورناکم، بیا مونږ تاسو له دا شکلونه، صورتونه، تصویرونه درک. نو چې دا تصویر جوړوي چې په ګوتو باندې جوړوي، ډیزاینر وي که فوټوګرافر وي،
فټو باسي بې ضرورته ښه ضرورتونه ترېنه مستثنا دي. نو دا د الله پاک په پیدا کړلی شوي شیزونو کې د الله پاک سره د الله نقل کوي. نعوذ بالله من ذلک. قالت عائشه بیبي فرمایي نو چې نبی علیه الصلاۃ والسلام غوسم شو په رموز باندې، خو به دا صحابه او صحابیات پوهېده د کور خلک دي، او چې بیا داسې سخته خبره وکړه چې د قیامت په ورځ باندې به د ټولو نه سختترین شدیدترین عذاب هغه چاته کېږي چې تصویران وباسي. نو اورېږه اوس ورسره څه وکړه فقطعناه. حضرت عائشه صدیقه رضی الله عنها فرمایي وي هغه پرده مونږ وشلوله فجعلنا منه وسادة، یو متکم ته جوړه کا او وسادتین یا دوه متکیم ته جوړه کی. په کورونو کې تصویران ساتل راځوړنده کول هغه په پرده باندې وي که په دیوال وي که په فریم کې وي، دا اوس خبر کې دغه شو ترقی شو په دغه باندې په پیاله باندې جوړي تصویر، اوس په الماریانو باندې تصویرونه راوته، ماشوم تصویر په جوړ کړي خپل جوړ کړي وي. او تیر ورځ یو شادي کارت را لرالو د واده کارت پاغي باندې د الک او د جنې تصویر د ناوی لکه د هغه ناوی او زلمی نو چې د کوم واده د کې دي شام راوتی او عمده شانتي نقلی دغه په نو دا خبره مخکې شوې ده. دا تصویر والا نه دی کې مونږ ډېر مړنی یو، ډېر مخکې روان یو، ورکې دی کې براګرځو، دا خطرناکه ګناه ده. ګورئ حدیث شریف ټولو ته یاد دی چې په کوم کور کې بې ضرورته تصویر وي هلته د رحمت ملایکې نه داخلي. دا بالوګي شوه، بالوګي یا د نور شیزونو دا نقشې مقشې چې شوې د بوتانو په شکل کې د جاندار سیس تصویر، دا حرام دی، په څلور مذهبه ګنجایش پکې نشته. الله دې مو ساتي. مونږ به د حضرت عایشې صدیقې رضی الله عنها په سنت باندې عمل کوو. هغه کټ کړم چې کټې که اوس دلته کې یو سوال دی، کپړه باندې خو تصویر وو، نو که تکیات جوړه شي او که متاکات جوړه شي، نو ولې که تکیات جوړه شي بیا به جایز دي؟ د حدیث کې خدا رااله د بخاري او د مسلم شریف حدیث دی چې کټې کا هغه کپړه د کپړې نه راښکته کوتې نه د بالا خبرې جوړې کی. نو د دې یو جواب عالمانو دا لیکلی دی، علما فرمایي چې په دې کپړه باندې وي تصویر نه، دا کپړه راځوړنده وه او بې ضرورته وه، دې کپړې ته وي ضرورت نه و. دا پردې مردې مونږ راځوړنده کوو که نه، مونږ خو داسې ځای کې هم کپړه راځوړنده کوو چې هلته ضرورت نه. نو نبي علیه صلات وسلام خو د عیش عشرت والا نه نو چې پردې دې راځوړنده کړلی شي. حضرت عایشه صدیقه رضی الله عنها ضرورت محسوسولو نو کپړه یې راځوړنده کړه، او نبی علیه السلام چې وکته چې دې ځای کې خو د کپړې ضرورت نشته دی، نو نبی علیه صلات وسلام په بې ضرورته کپړه باندې خفه شوی و. دا ځان له بیا یو مسله د تصویر نه علاوه د تصویر مسله په ځای پاتې شوه. بې ضرورته کپړې راځوړندول پردې چې ضرورت یې نه، دا نبی علیه صلات وسلام د ځان دپاره نه دي خوښ کړي، د عیش او د عشرت والا زندگی نه ده خوښه کړې، بلکې دی فرمایلي دي چې په دنیا کې داسې زندگی تېره کړه لکه یو اجنبي مسافر د لارې لاروي. او دویم جواب دا دی چې کله حضرت عایشه صدیقه رضی الله عنها هغه کپړه وشلوله، نو مطلب دا دی چې په کم ځای باندې تصویر و هغه تصویر محوه شو، اکټ شو، چې کټ شي بیا د هغې نه تکیه جوړولی شي. اوس هم په دې امت کې زموږ او ستاسو په دې دور کې هم داسې پاکان خلک موجود دي چې د دوایانو د ماشومانو د دوایانو په ډبو باندې د ماشومانو تصویران وي، د سړي تصویر وي، د جنۍ تصویر وي. نو د تصویرونو نه خو یو شی مس بچ نه دی چې څه راوړي ور باندې تصویر وي او فوټو وي، تر دې پورې چې دا د ماشومانو د پاپړو دا ګوتې نه په دې باندې فوټوان دي، په هر شیز باندې فوټو دی. نن ما خو ته خبره خلاصه کړه چې دا د دې دور وبا د وبا پیژنو. وبا هغه بیماری ته وایي چې ټولو ته لګېدلي، لکه څنګه چې جسماني بیماری وبایي مرض بیا ټولو ته لګي که نه، نو دا شانتې دا روحاني بیماری ده او دا ټولو ته لګېدلې ده. اول درته ځان یادوم مونږ مولیانو ته هم لګېدلې ده، نو چې کله د امت علماو ته دا بیماری ولګي، وا پیرانو صاحبانو ته ولګي، مجاهدینو ته ولګي، تبلیغیانو داعیانو حضراتو ته ولګي او حاجیانو صاحبانو ته ولګي، نو د هغې نه خو د عام انسان د عام مسلمان بچو ډېر ګران دی. ځکه که یو کس تبلیغي راپاسي، یو حاجي صاحب راپاسي، یو مجاهد صاحب راپاسي، یو پیر صاحب راپاسي، یو مولا او مفتي راپاسي، هغه وایي چې هلکه دا حرام دی، حالانکې حدیث کې دي، نو هغه وایي ولې افلانې عالم نه وباسي. یقینا مو شاه زمونږ د پاکستان د مدارسو مشر شیخ الحدیث حضرت مولانا سلیم الله خان رحمه الله، دا که د چا خوښه نه وي نن سبا خو کیمرې هر چا سره یي که نه، خبر به نه یم فوټو به دې ګرځي. زمونږ د حضرت مفتي صاحب څومره په هر بیان کې د دې موبایل او د فوټوانو بد وایي، او تاسو ګورئ د هغې فوټوان هم په دې نټ باندې خلکو ورکړي دي او ګرځي راګرځي. نو هغې دا وصیت کړی و، هغې ته خو د دې ګناه پته وه. هغې په یو بیان کې په سټیج په زرګونو خلک ورته ناست وو، طالب علمان او عام خلک عقیدتمند، هغې ته ویل بھائی چې زما تصویر چا سره یي که نه، که حرکت والا تصویر او که ساکن تصویر، حرکت والا تصویر او که ساکن تصویر، زه پې خوښ نه یم، یعنې زه پې راضي نه یم. د الله د پیغمبر حدیث دی چې سخته سزا به هغه چاته ورکولی کېږي چې بې ضرورته فوټوان وباسي.
که ستاسو ما سره مینه محبت د رښتیا وي که نه نو زه تاسو ته وایم چې زما دغه ټول پټوان او تصویران محوه کوي میټوي کوي. اوس ورته دې ډیلیټ وایي که نه داسې ډیلیټ کوي چې واپس کېږي نه بیا واپس نه راځي. او رښتیا وایي د ناستو کسانو کې سره زما د چا به تصویر نه بې ضرورت. نو راځئ چې اجتماعي توبه د دې ګناه نه وباسو زه او تاسو الله دې ما وساتي او تاسو دې الله پاک وساتي. او چې تر اوسه پورې رانه کم شوي دي په هغې باندې د رښتینې توبې توفیق الله پاک راکړي. یوه ورکوټې کینچي په کور کې وساتو د کور خلکو ته دا طریقه وښایو. او یو تور مارکر پوخ چې ورانېږي نه تور مارکر کور کې وساتو. یو د سکول والا ورته د سټوډنټان او طالب علمان ورته دغه وایي وایټنر ورته وایي. یو سپین ګوند په شکل کې دغه ملاویږي مارکر وایټنر ورته وایي چې کوم شی پې ورانې نو داسې کار به وکړو په دې بعضې ډبو باندې خو داسې کار وي چې هغې باندې ایکسپایري ډیټ لیکلی که نه د یو دوایه کوم اخرنی تاریخ دی نو هغه ډبې خو مکمل ترې نشي خوا کولی هغه لیبل ترې نشي خوا کولی. نو داسې کار به وکړو چې د تصویر کومه سترګه ده که نه سترګه او خوله په هغه ځای به لږه لږه صحیح ور واچو ابه ولا خوله او سترګه به وله ورانه کړو چې مخ مشاهده ورانه شوه نو د دې نه ونه جوړه شوه څه ترې جوړ نو د ونې فوټو بیا جایز دی دا بیا ونه ده چې پهچان یې نه کېږي. یا که داسې ډبې دغه وي کپړه وي چې په کینچه ته خوا کېدی شي خو تصویر ونه ساتو. او دا خبره یاد ساتئ دا اوسني واړه نه دي دا ماشومان دا دغې کې چې وي نابالغه یا ایله قدم یې اخیستی دي دغه کېږي دا که ستاسو خیلي په خوب کې اخپی وښویږي ودرېږي او ورانې ورانې کړي کې بیا په یو طریقه هم نه د لاسه کېږي او نه په ښکلاریږي جاړي او باغ یې نارې کړي بس جاړي. ډاکټر له هم چې بوځي خو دا خو ټیک ټاک دی نو او د ده هغه واغ نه بندېږي جاړي. تاسو ګورئ د ده په کمبل باندې د ده په بالښ باندې د ده په جرابو د ده په بنینونو په کوټیو د ده په ورنیو سیزنې باندې به د کارټونانو پټوان دا هغې سره دی ګډوډ شوی دی خراب شوی دی. نو دا ورکوټي ماشومان خو چې دي خو تېنه په طریقې خاص لکه خصوصیت سره تېنه بچ کړو انشاءالله العزیز. او زمونږ او ستاسو چې کوم په کمرو کې په حجرو کې کوم تصویران وي نو چې ورشو نیغ کنه انشاءالله محوه کوو به صحیح. یا ارحم الراحمین یا ارحم الراحمین یا ذا الجلال والاکرام یا ذا الجلال والاکرام. اللهم انك عفو کریم تحب العفو فاعف عنا یا غفور یا رحیم. نمانځه سبق دعای قنوت ونثني عليك الخير ویلو اوس نو ټکی دی ونشکرک او مونږ ستا شکر ادا کوو الله ونشکرک او مونږ ستا شکر ادا کوو. الله پاک دې مونږ رښتینی شکر گزار بندگان جوړ. شکر څه ته وایي مخکې مې ویلم دی خو که چاته یاد وي نو عایشه بسې شکر دې ته وایي چې کوم نعمت راله الله راکړی دی هغه اندروني نعمت دی او که بیروني دی. د مال په شکل کې نعمت دی که د اولاد په شکل کې دی که د لاس خپو په شکل کې نعمت دی که نه کوم نعمت چې الله راکړی دی په دغه نعمت باندې الله خوشحاله کړ دې ته شکر وي او دا اعلی شکر دی. او بل یو شکر دی خو هغه دویم نمبر شکر دی ادنا شکر دی هم په شکر کې راځي خو ادنا دی. نعمت الله راکړی دی الله پې نشم خوشحالولی خو د الله دشمن شیطان هم پې نه خوشحالو. نعمت راکړی الله پاک دی الله پاک خو نشم خوشحالولی پې خو د الله دشمن شیطان هم پې نه خوشحالوم نو دا هم څه دی شکر دی. لکه یو کس دی فارغ وخت دی ورسره فارغ وخت دی دا وخت خو ډېر لوی نعمت دی که نه ډېر لوی دولت دی نو داسې رانه نشي کېدی چې کښېنم او تلاوت شروع کړم یو 20 پارې قرآن شریف ووایم یا یو 4 رکعاته صلات تسبیح مونځ وکړم یا نور ذکر اذکار وکړم دا رانه نه کېږي. نو بس داسې کار مې وکړو چې ټایم را سره فارغ او بس غیبتونه او بدنظري او چکرو مکرو په بازار کې د دې نه مې ځان وساتلو کمبل مې راښکه او ښه د مزي وده شو دا هم څه دی شکر. او ناشکري څه ته وایي بیا نعمت راکړی الله دی او خوشحالوم پې د الله دشمن شیطان نو دا ناشکري ده. اوس چې کله دا درې خبرې زده شوې که نه اعلی شکر ادنا شکر او ناشکري الله پاک قرآن شریف کې ځای په ځای ویلي دي وي شکر ګزار بندگان کم دي. نو اوس به موږ او تاسو ځان ته آینه ونیسو وبګورو چې زه په شکر ګزارو کې یم که په ناشکرو کې یم او چې په شکر ګزارو کې یم نو اعلی شکر ګزار یم که ادنا شکر ګزار یم. بیا یم اعلی شکر څه ته وایي کوم نعمت چې الله راکړی دی الله پې خوشحالوم هغه غوږ دی که سترګه ده که ژبه ده که پوزه ده که لاس دی که خپه ده که زړه دی که دماغ دی او که اولاد په شکل کې نعمت دی او که سورلي ده او که بل څه شی دی الله پې خوشحالوم نو دا اعلی شکر دی. او نعمت الله راکړی دی الله پې نشم خوشحالولی ناراسته یم خو د الله دشمن چې دی شیطان هم پې نه خوشحالوم نو دا هم شکر دی. او کوم شکر دی دا مخکیني نه ادنا. او ناشکري دا ده چې نعمت الله راکړی دی او خوشحالوم پې څوک شیطان. الله دې موږ ټول شکر ګزار کړي. وصلی الله تعالی علی خیر خلقه محمد و آله و اصحابه.